یو صحابي د حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنه د په یو موقع په جهاد کې جهاد په صف کې لیک بار ولاړو جهاد د صفونه به رسول الله مبارک بالکل داسې نه غول لکه څنګه چې د مانزه د صفونه نه غول شي نو د صف کې ولاړو د خټه لګه بار ته راوته و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره پلاس کې نیزه و یا رسول الله مبارک سره پلاس کې غش او یا ارس چیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خټه سره د ټچ کړه رسول الله مبارک ورته وی دند نشه هغه سره د ولګید مطلب دا چې تکلیف ورته محسوس شو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه یو سو وخت مخکې رسول الله مبارک صحابه ته اعلان وکړ کده چې حق په ما پوری نو خپل حق د مانه وصول کی خپل حق د مانه وصول کی نو ټک جمعه مسجد نبوي صحابه کرام ناس چې څوک پانه سي د حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنہ پاسه د وی الله پیغمبر زما حق پتا پوری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې صح حق دی په ما د الله پیغمبر د جهاد په صف کې زه ولاړم او تاسو مال گزار را کړو ځکه زه په صف کې بار راوته وم نو زه یم چې زه خپل دا بدله تاسو نه والم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا راشه د پاسه صحابه کرام حیران دي او کاشر رضی الله تعالی عنہ دا سکه رسول الله مبارک نه بده بدله علي او گزار برابرې دي الله پیغمبر له گزار صحابه کرام په مخ یو صحابي دا غزینه پاسي بل صحابي رسول الله مبارک صحابه کرام کې نه ولو کاشه ما تر پرې دی حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنہ چې کله را نږدې شو رسول الله مبارک ته د رسول الله مبارک ته عرض کې د الله پیغمبر په هغه موقع زما په غاړه کمیس نو تاسو په غاړه جوبه ده زبر بڼو په ما چې گزار لګېدل نو که تاسو دا جوبه لرې گئی او زه خپل بدل والم نو بیا به انصاف قصاص به برابر شي انصاف به وي او که تاسو په غاړه جوبه او زه تاسو له گزار را پرېږدم دا به انصاف نه وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته جوبه مبارک لرې کړه چې رسول الله مبارک جوبه مبارک لرې کړه نو حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک مهر نبوت باندې شونډې کېښود د ښکلې کو او بیا رسول الله مبارک ته عرض وکړ د الله پیغمبر عکاشه او تاسو نه بدله الله پیغمبر ما خو د مهر نبوت خپلو ما اوریدلی دي چې د الله د پیغمبر د مهر نبوت سره څوک وټچ شو په هغه باندې د جهنم اور حرام دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پتا مله د جهنم اور حرام